نن د جامعه اسلامیه للعلوم النبویه کونشی بشام چې د هغې محتمیم زمون استاد محترم مولانا سید عالم صاحب دی. په هغې کې استادان زمونږ خواږه ملګري مفتی ابولبابا اسدعلی صاحب او دارنګې مفتی عرفان الله صاحب دا د هغې استادان دي. په هغې کې نن افتتاح وه د سبقونو. اول نمبر خو دا خبره ده چې مدارس هغه بند شي او امتحانات هم خراب شي د یو وایرس د وجې نه کرونا وایرس ورته ویلی کېده. د هغې په وجه باندې په مدرسو کې خلل راغلی و. غټ امتحان چې کومي وفاق المدارس ته طرف نه هغه بند شو. د طالبانو هغه امتحان هغه معطل شو. بیا وفاق المدارس العربیه پاکستان د هغوی د طرف نه اعلان شوی دی 11 تاریخ جون دی که نه 11 تاریخ جون باندې به انشاءالله د وفاق المدارس امتحان کیږي. نو د هغې دپاره ټولو طلباو ته درخواست دی چې په هر څومره دا خبرې اوري په هره مدرسه کې چې خصوصا د دې مدرسې چې هغه په جامعه اسلامیه للعلوم النبویه کونشي کې سبقونه ویلي د مخکني کال نو هغه امتحان را روان دی. د هغې دپاره که کور کې طلبا نو پکار دی چې په کور کې د هغې دپاره تیاری وکړي. ځکه عند الامتحان یکرم الرجل او یهان. د امتحان په وخت کې ډیر خلق داسې چې هغه الله عزتمن کی مرتبه ورته ورکړي او ډیر خلق داسې شي چې هغه د مرتبې نه بار شي مرتبه یې ارتاوه شي. نو تکرار کول پکار دی. تکرار ډیر ضروری دی. اذا تکرر تقرر فی القلب. کله چې سړی بار بار تکرار کوي نو هغه قرارې په زړه کې نسی. سړی تکرار اونه کی سبق یاد نه کی امتحان رځي راشي بیا په حال کې سړی ناسي نو بیا پېنې په خوله کې نسلی یو ته ګوري بل ته ګوري سترګې بقې راوتي. نو امتحان د هغه کتاب سچل ولا نه ورځي سوال حل کولو سچل ولا بیا نه ورځي ولې چې محنت یې نه کړی. نو دې د وجې نه استادان کرام وایي چې اذا تکرر تقرر فی القلب. تکرار کوئ چې قرارې په زړه کې ونسي. چې تاسو ته بیا یادي استادان د مخکې نه کوشش کوي محنت کوي خپل او طالبانو باندې زور راولي چې تاسو خپل سبقونه که نوی سبق وایي نو زوړ ورسره هم اړوئ تکرار کوئ. نو د دې وجې نه دا امتحان دا را روان دی. وفاق المدارس دا امتحان کوي فریدي نه. نو د دې وجې نه د دغه امتحان دپاره کم سبقونه ویلی شي د هغې د یادولو کوشش پکار دی چې هغه یاد شي او هغه سبقونه د هغې تکرار وشي محنت وشي چې الله رب العزت بیا کامیابي راکړي. هر شی چې میلاویږي په محنت سره میلاویږي. بغیر د محنت نه څوک هېڅ هم نشي کولی. 1 روپۍ چې د هغه د بغیر د محنت نه جیب له نشي راوړی. محنت وکړي نو ستا جیب له به روپۍ راشي. چې محنت دې نه کړی نو ځان له ټول عمر ګرځه بغیر د محنت نه ستا جیب به دغه شان خالي. نو هر شی په محنت باندې کیږي. روټۍ میده کا مخکې دې پرته د لاس کوه ورته مو دا روټۍ به پشم اونسي خو لیکن ستا خولې له به لاړه نه شي چې څو دې ورته لاس کته کړی نه لوړۍ دې جوړه کړې نه او تا خولې ته پورته کړي نه. نو زما ټولو مدارسو والا چې څومره طلبای کرام دي دا خبرې اوري هغو ته زما درخواست دی خصوصا د مدرسه للعلوم الاسلامیه النبویه بشام کونشي والا چې د هغې محتمیم حضرت مولانا سید عالم صاحب دی دامت برکاتهم العالیه. الله رب العزت دی د هغه په عمر کې برکت واچوي. د محنت کې دی الله پاک د هغه نور هم ترقي ورکړي او دارنګې د هغه سره چې کوم څومره ملګري دي زمونږ هغوی محنت کوي چې هغه مفتی ابولبابا اسدعلی صاحب دارنګې مفتی عرفان الله صاحب دا ستاسو استادان دي محنت کوي.
نو الله رب العزت دې دوی ته مزید توفیق ورکړي چې دوی خپل لا مهنت لا بڑاو کړي. نو تاسو ته درخواست ده چې د امتحان د لپاره کوشش وکړئ. الله دا مدرسه مخې ته وباسي. دا یو دینی مرکز دی. الله رب العزت دا زمونږ د کېناستو او دراتلو د لپاره دا یو دروازه کولاو کی. الله رب العزت زمونږ او تاسو ملاقات د دین په لحاظ سره بار بار کوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.